کتونکو لانډاکي کې ولاړ یو، دلته مشران راغلي دي، حیدر خان را روان دی د سوات په دوره، مشران د هغوی استقبال ته ولاړ دي. شیرشاه خان سابقه ام پی ای او د دې حلقې سابقه صدر شیرشاه خان را سره دی، د هغه سره خبرې کوو. خان دا راته ووایه چې په موجوده وخت کې چې کوم صورتحال دی په دې کې که د الیکشن اعلان وشي د عوامي نیشنل پارټۍ به څنګه پوزیشني او آیا عوامي نیشنل پارټۍ موجوده وخت کې الیکشن ته تیاره ده؟ شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه. ټول اول ستاسو یو جان مننه چې زما د اواز اورېدونکو ته ورسوئ. تاسو دا سوال چې وکړو الیکشن ته خو زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ ټول نفس تیاره په دې ده چې د هغې ښکاره ثبوت دا دی چې موږ ته پارټۍ ټکټونه راکړي دي. 80% پارټۍ ټکټونه ورکړي، باقي ټکټونه به هم ورکړي. نو لہٰذا موږ پارټي تیاره ده. خو دا وخت داسې نه دی په دې ملک حالات داسې د هغې دپاره زموږ پارټي قرباني کوي. او بله ورځ حیدر خان د اسمبلۍ په پلور باندې ډېر زبردست تقریر وکړو چې یاره دا تاسو یو پردي واحد د اسمبلۍ ماتې کړي، دا غلط کار شوی دی. هر اسمبلۍ د خپل ټایم پوره کوي. نو موږ خو د دې قایل یو، د جمهوریت قایل یو، که چېرته په یو ورځ باندې په ټول پاکستان کې د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلیانو 4 واړو په جمع په شریکه الیکشن وشي، نو په دې کې به بیا د دانلۍ گنجایش هم نه وي. په ملک به بوج هم کم شي، پیسې به هم کمې ولګي. او دا فیصله چې کومه د 3 ججان چې کوي، د امخیال ججان صاحبان چې دي، دا کم از کم د قوم ته قابل قبول نه ده. ځکه چې حیدر خان په پلور باندې ووي چې لکه عجیبه خبره ده چې کوم سیاسي کیسز دي څومره دي د هغې دپاره مختص صرف دا 3 ججان دي. ځکه چې په دې دا خو 15 ججان دي، په دې 15 ججانو کې د دې صرف 3 دا کار دی چې په مخ هغه چیف جسټس صاحب د هغې بینچ جوړوي او هغې فیصلې کوي. لہٰذا زموږ پارټۍ په 3 تاریخ باندې اے پی ایس سی راوښتې ده او په هغې کې به لایعمل طی کوي چې مشرانو څه فیصله وکړه. آل پارټي کانفرنس صاحب په 3 تاریخ په اسلام آباد کې او د خیر هغه چې وشي، نو زموږ پارټۍ حیدر خان له الله تعالی یو ویژن ورکړی دی، یو سوچ ورکړی دی. بیا ایمل ولی خان هم د هغه سټینډ تاسو کتلی دی، صوبایي صدر صاحب او د هغې په مشاورت باندې په 3 تاریخ دا د نن یو کم 30 تاریخ دی، 2 ورځې 3 ورځې کې به انشاءالله پوزیشن واضح شي که خیري چې پارټۍ مشرانو څه فیصله وکړه به متقابل قبول. خان دا راته ووایه چې موجوده وخت کې چې په سوات کې چې کوم حالات روان دي، په دې حواله د پارټۍ موقف څه دی؟ کوم دهشتګردۍ طرف ته چې حالات روان دي، په دې حواله د پارټۍ د موقف په حواله څه وایي؟ په کوم سوات کې چې کوم حالات خراب دي او بیا امن خرابېدو کوشش خلک کوي، نو عوامي نیشنل پارټي 2008 نه 2007 نه والا د 2013 پورې په فرنټ پیج به تر نن ساعته پورې. او اوس تاسو وکتل چې ابل نشاط چوک کې زموږ ضلعي صدر صاحب پکې او ټول ملګري وو موجود وو. پرون په مټه کې یو ډېره لویه غونډه شوې او تاریخي غونډه شوې ده. زما د سوات په قام باندې دا یقین دی چې انشاءالله که خدای کړي خیري سوات کې به دغه نمونه عمل کامیاب نشي. د دغه خلاف زموږ پارټي چمتو ده او د دې سره سره قام هم نن بیدار دی. ځکه چې پرون تاریخي په هزارو تاسو په سوشل میډیا باندې کتلي ډېر لوی احتجاج پرون شوی دی. او کم خلک چې دغه دهشتګردو سهولتکار وو، هغه سهولتکار په کار دی چې بدلدار پوه شي چې هغه بله ورځ هغو په نشاط چوک کې جلسه کوله. نو ما ویل چې تاسو جلسه کوئ، د 102 کسان چا آزاد کړي دي؟ دا خو د صدر په آرډر آزاد شوي دي. او د اګریمنټونو سره چا کړي دي؟ تاسو خو وایئ چې 40 خلک دغه طالبان راولو او سم ورته راوستي دي. لہٰذا پکار ده چې په حیثیت قوم، په حیثیت د حکومتو د دغه سهولتکارو خلاف اول کار روی وشي، بیا په سوات کې احتساب وشي او د احتساب نه بعد بیا الیکشن وشي. جی کتونکو هم دغه موقف د شیرشاه خان چیرې الیکشن ته مونږه زموږ پارټي هر وخت تیاره ده او هغوی دا غواړي چې په سوات کې امن وي او د امن دپاره د پارټۍ موقف واضحه دی چې مونږ په سوات کې امن غواړو او په هر صورت او د سوات ولس چې دی هغه را بیدار شوی دی، نور به په سوات کې بدامني نه وي. د یو بل پروګرام پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.